که یو کس په غاړه کې ټی اچولی وي آیا دې سره مونځ کېږي که نه؟ زما محترمو که موږ تاسو ګورو چې دا ټی اچول دا د عیسایانو یا د نورو غیر ملکونو چې کوم دی دا د هغې یو انتخابي نشان دی او هغې دغه وایي چې را مونږ دا ټی دې لپاره اچو چې نعوذ بالله مونږ عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه مړ کړی دی. هغې دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام ژوندی نه دی. زموږ خو دا عقیده ده الحمدلله قرآن کې الله دا ویلي دي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، اسمان کې دی، قیامت نه مخکې به راځي. نو هغه غیر ملکونه دې دغه وایي چې دا ټی مونږ دې لپاره اچو چې صلیب د صلیب نښه ده، د بت چې کوم دی نښه ده او دې د وجې نه چې عیسی علیه السلام مړ کړی دی، مونږ په صلح کړی دی، مونږ مړ کړی. زموږ خو دا عقیده نه ده الحمدلله. که یو کس په غاړه کې ټی اچولی وي دې سره مونځ کېږي که نه؟ علما وایي مونځ خو به وشي خو مکروه تحریمي دی. نو بهتر دغه دی سړی مونځ ته مو درېږي، ځان هم وکړی او دس هم وکړي په دې یخنۍ کې یا په ګرمۍ کې دی چې کوم دی مونځ هم کوي. نو بهتر خو دغه چې دا ټی اډو وانچوي. ولې دا د انګریزانو چې کوم دی خلاف او انګریزانو چې کوم دی د هغې شعار دی او رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم من احب لله او بل حدیث کې راځي پیغمبر فرمایي المرء مع من احب، څوک چې چا سره محبت کوي الله به هغه سره راپاسوي. ته د یهودو سره مشابهت کوې، پینټ شرټ اچې ټی م اچې، نو که پینټ شرټ واچې خو ضرورت دی، د ټی څه ضرورت دی؟ شیخ حسن جان رحم الله فرمایل چې دا د سپاک هم نه سړی به چې کوم دی لاس وچکي. نو دې به هر حال ټول ملګرو ته مې دغه ریکویسټ دی چې مونځ ته ودرېږئ، دغه ټی بالکل مه استعمالوئ، بالکل لرې کوئ. دا اهم مسله و تاسو ته ما در رسوله. کوشش وکړئ څومره نه زیات شیر کولی شئ ځکه چې ډېر کسان دغه ټی اچوي دې سره مونځ کوي. دا مخکې ملګرو سره ضرور او خامخا شریک کړئ. الله یې تاسو خوشحاله ساتي.